الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زما عزتمند و محترمو، ستاسو په وړاندې سسو جمعې هغه مخکې د اخلاقو په باره کې هغه څه بحث کړی وم چې دغه اخلاق دا د دین حصه ده او د دې نه بغیر زما او ستا دین هغه مکمل نشي جوړېدلی. حتی تر دې یو کس هغه عبادتونه کوي، یو کس په معاشره کې اوسیږي، د معاشرې حقوق هغه ادا کوي، د نیک اعمال هغه کوي، خو لیکن د اخلاق هغه برابر نه دي. د دغه ټول نیک اعمال هغه صحیح نشي جوړېدلی تر څو چې د اخلاق نه وي برابر شوي. بیا د اخلاقو تعریف هغه تاسو ته شوی و چې اخلاق د دین هم نه دی چې د چا سره هغه په خندا پیشانۍ باندې میلاو شي، د چا سره هغه په خوشحالۍ باندې میلاو شي، د چا سره نرمې خبرې وکړي. نوم د اخلاقو دا نه دی، بلکې دا د اخلاقو نتیجه ده. د دغه اخلاقو هغه بحث تاسو ته شوی و. په دغه اخلاقو کې هغه ډېرې شعبې دی. یوه شعبه د دغه اخلاقو نه هغه زهد دی، ځکه دغه اخلاق دا د دین حصه ده. کله چې زما او ستا اخلاق هغه برابر نه وي، کله چې زما او ستا دین برابر نه وي، زما او ستا دنیا هم برابر نشي کېدلی. ما او تا ته په دنیا کې هغه چین سکون راحت نشي حاصلېدلی تر څو چې زما او ستا دین نه برابر شوی. ځکه چین سکون راحت دا د پیسو نوم نه دی، دغه راحت دا د بنګلو نوم نه دی، دغه راحت دا د ګاډو نوم نه دی، دغه راحت د دنیا د قسمه قسم ساز و سامان نوم نه دی. دغه ټولو ته نوم خو ورکولی شي اسباب د راحت، لیکن راحت نشي کېدلی تر څو چې د یو سړي دین هغه نه برابر شوی. ډېر خلک به تاسو په دنیا کې هغه وینئ، د هغه سره به ډېر بینک بیلنس وي، د هغه سره به ډېر ګاډې وي، د هغه سره به ډېرې بنګلې وي، ډېر جایداد به وي، لیکن هغه ته به په دنیا کې هغه چین سکون راحت نه وي حاصل، ځکه د هغه دین به چې دی نو هغه برابر نه وي. نو دغه دنیا دا هم په خپل چین سکون کې هغه دین ته محتاج ده، او دغه دین به زما او ستا هلو برابریږي کله چې زما او ستا اخلاق برابر شي. نو د اخلاقو کې یوه شعبه هغه زهد دی. زهد ویلی شي د دنیا نه بې رغبتي، د دنیا محبت په زړه کې نه ساتل، دې ته ویلی شي زهد. ځکه د دنیا دا محبت داسې څیز دی، حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي: حب الدنیا رأس كل خطیئة. د دنیا محبت دا د هر ګناه جړله ده، دا د هر ګناه زیله ده. ځکه د دنیا دا محبت داسې څیز دی که مونږ سوچ وکړو په دنیا کې یو ګناهګار ګناه ولې کوي، دا د دغې دنیا دپاره کوي، د دغې دنیا هغه محبت د ده په زړه کې پروت دی. که مونږ سوچ وکړو غلغلا ولې کوي، د ده په زړه کې د پیسو مالو محبت هغه د هغې پیسو هغه محبت په زړه کې پروت دی، ځکه دی غلا چې دی نو هغه کوي. مونږ سوچ وکړو یو زاني هغه زنا ولې کوي، د ده په زړه کې هغه د دنیا هغه شهوت لذتونه پراته دي، د دې وجې نه دی زنا کوي. که مونږ سوچ وکړو یو سړی هغه چې دی نو هغه شراب ولیسکي، د ده په زړه کې هغه لذت هغه پروت دی، هغه خوند چې دی نو هغه دی دنیاوي حاصلوي، د دې وجې نه چې دی نو هغه دی شراب څکي. که هر ګناه کې سوچ وکړې په دقې ګناه کې به لاس چې دی نو هغه د دنیا وي.
د دغه انسان په زړه کې به د دنیا محبت وي د دې وجې نه دی چې هغه ګناه طرف ته هغه ورځي ځکه نبی علیه السلام فرمایي د دنیا محبت دا د ګناهونو جړله ده چې کله د یو انسان په زړه کې د دنیا محبت و د ده نه به هر قسمه ګناه کیږي او چې کله دا محبت ختم شو د ده نه بیا ګناه نه کیږي که بالفرض و تقدیر انساني تقاضې مطابق د ده نه ګناه وشو د دستي توبه وباسي خو لیکن ذهن ته یو سوال لازي چې مونږ خو به دې دنیا کې اوسیږو زمونږ دې دنیا ته هغه ضرورت دی مونږ د دې دنیا نه بغیر ژوند نشو تیرولی زمونږ د خلکو سره تعلقات راځي مونږ به دې دنیا کې دا ژوند څنګه تیر کو چې په دنیا کې اوسیږم د دنیا محبت زړه ته نه راځي دا به څنګه کیږي دا ډیره باریک مسله ده د دنیا محبت دا چې کله زړه ته راغی نو په دې زړه کې دا بل محبت نه پرېږدي بیا ځکه دا زړه الله پاک داسې پیدا کړی دی چې په دې کې صرف یو محبت راتلی شي دویم له بیا ځای دا نه ورکوي نبی علیه السلام فرمایي لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر که په دنیا کې ما ځان له یو محبوب هغه جوړولی نو هغه به مې ابوبکر رضی الله تعالی عنه جوړ کړی ځکه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه شان داسې دی چې واقعي هغه د محبت لایق دی زما دپاره څومره قربانیانې ورکړې دي که ما په دنیا کې هغه څوک خپل محبوب جوړولی ما به ابوبکر جوړ کړی لیکن زه د الله پاک نه علاوه بل محبوب نشم جوړولی ځکه دا زړه دا د یو محبت متحمل دی د یو محبت هغه برداشت کولی شي کله چې یو محبت دې ته راغی دویم محبت له دې زړه نه ورکوي دې دویم محبت له ځای نه ورکوي دا زړه داسې جوړلی ها د دې نه علاوه تعلقات هغه وي د مور و پلار تعلق د بیوی تعلق د بچو تعلق په معاشره کې د خپل خپلوانو تعلق دا ټول تابع وي د الله پاک د محبت چې کله په زړه کې د الله محبت وي چې کله د دنیا محبت زړه ته راغی د الله پاک محبت دې ته بیا نه راځي بر رہا ہے دل میں حب جاہ و مال په زړه کې تو محبت د مال او د خپل دنیا د جاه مرتبه راولې نو په دغه زړه کې به د دین د الله محبت هغه څنګه راشي بیا د الله محبت دغه زړه ته هغه نشي راتللی یو طرف ته ما او تا په دنیا کې هغه اوسیږو او بل طرف ته د دنیا محبت زړه ته نه دننه کوو تا به څنګه کېږي نبی علیه السلام د دې یو مثال ذکر کوي یو سړی دی دی په کشتۍ کې روان دی سفر کوي اوس دی په دې اوبو کې په کشتۍ کې دی د دغه کشتۍ دپاره هغه د اوبه لازمي دي که دغه اوبه کمې شي ختمې شي دغه کشتۍ هغه نه چلیږي خو لیکن د دې سره سره د دې کشتۍ دپاره لازمي دا دي چې دغه اوبه دې کشتۍ ته دننه رانشي که دغه اوبه دې کشتۍ ته دننه رالی دا کشتۍ به هغه ډوبه شي څنګه چې دغه کشتۍ بغیر د اوبو نه چلیږي دغه رنګې دغه کشتۍ داسې هم نشي چلیدی چې اوبه ورته دننه راشي نو نبی علیه السلام مثال ذکر کوي دغه رنګې د انسان د ژوند مثال دی دی په دنیا کې اوسیږي دی د دنیا نه بغیر د خپل ژوند نشي تیرولی دا کشتۍ بغیر د دې اوبو نه نشي چلیدی دغه رنګ انسان بغیر د دې دنیا نه نشي چلیدلی خو لیکن کله چې کشتۍ ته دغه اوبه دننه رالی دا کشتۍ به ډوبه شي دغه رنګ چې دغه دنیا چې کله انسان د دې نه بغیر نشي چلیدلی خو کله دغه دنیا د انسان زړه ته دننه راله د دې انسان د زندګۍ دغه ژوند دغه به ډوب کړي دغه انسان به ځان سره هغه ډوب کړي د آخرت په هغه ختم کړي نو د دنیا نه بغیر د انسان هغه گزاره کیږي نو خو لیکن دغه دنیا به زړه ته نه راولي
څنګه چې د کشتۍ بغیر د اوبو نه ګزاره کیږي نو خو دقه اوبه به کشتۍ ته دننه نه راولې که نه کشتۍ به ډوبه شي دقه رنګ دغه دنیا دا به زړه ته دننه نه بوځې یعنې ستا د زندګي به ډوبه کي ستا زندګي چې کم د دې باندې د آخرت فصل بنا دی الدنیا مزرعة الاخره دنیا دا د آخرت دپاره فصل دی دغه فصل به دله هغه ډوب کې ختم به یې کېدله دغه محبت په زړه ته دننه نه راولې ځکه الله پاک فرمایي یا ایها الناس ای خلکو ان وعد الله حق د الله وعده حق ده فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ای خلکو تاسو د دنیا ژوند په دوکه کې ونه غورځئ ولا یغرنکم او په دوکه کې د ونه غورځئ تاسو لره بالله په باره د الله پاک الغرور شیطان دوکه ورکوونکی شیطان دی تاسو په دوکه کې ونه غورځئ نو د دنیا ژوند دی دوکه ورکوي انسان له شیطان دا دوکه ورکوي انسان له الله پاک انسانان متنبه کوي ای خلکو چرته دا شیطان چرته د دنیا دا ژوند دا تاسو له دوکه درنه کی چرته کې دا تاسو به خپل زړه کې دننه رانولئ ژوند تېروئ په دنیا کې اوسېږئ زړه ته به یې نه راولې ځکه دا زړه دا مرکز د الله پاک د محبت دی الله پاک فرمایي زه په ټول جهان کې نه راځم لیکن د مؤمن په زړه کې راځم دا د الله پاک د محبت مرکز دی دې ته چرته دنیا د غلازت را دننه نه کې که نه د الله پاک محبت پتې وتلی الله پاک بعضې نیکان بندگان وي کله چې اول هغوی دنیادار و الله پاک خپل طرف ته په یو اشارو سره هغه بولی دي شیخ فرید الدین عطار رحمه الله لوی بزرگ تیر شوی دی هغه ته الله پاک خپل لطیف باریک اشارات په دې ذریعې سره رالیږي دی اول تاجر و دنیادار و دین سره څه تعلق نه و د عطرو دکان و دته عطار هم د دې وجې نه ویلی شي د به عطر خرڅول یوناني دوایانې به یې خرڅولې د یو ورځ په دکان کې ناست دی چاپېره هغه د عطرو شیشې لګېدلې دی په دې کې یو مجذوب راغی یو ملنګ راغی یو درویش صفت انسان راغی دته ګوري دې دکان ته ګوري چاپېره دې ته تپوس کوي ستا څه پکار دی عطر دی پکار دی هغه ورته وایي زما عطر نه دی پکار نو سله دې دکان ته چاپېره ګورې سله ولاړې هغه ورته وایي زه دې شیشو ته د دې لپاره ګورم چاپېره زه به دې سوچ کې یم چې ستا نه به دا روح څنګه وځي دا روح به ستا نه څنګه وځي ستا چې کله روح وځي ستا زړه خو ټول د دغې شیشو سره هغه غوټه دی د دغې دنیا سره ټول زړه دې غوټه دی تا پسې چې کله اسرائیل علیه السلام راشي ستا روح به کله یوې شیشې طرف ته هغه منډې وهي کله بلې طرف ته هغه ورته قار شو شیخ فرید الدین عطار رحمه الله هغه ورته غصه شو څنګه چې عام طور خلک غصه کېږي چې چاته داسې ووایي زما روح به څنګه قبض کېږي خپل فکر کوه ستا روح چې څنګه هغه قبض کېږي هغه شان به زما هغه قبض کېږي هغه درویش صفت ملنګ ورته وایي نه زما او ستا په روح قبض کولو کې فرق دی زما هیڅ هم نشته دی کله چې اسرائیل علیه السلام په ما پسې راشي زما روح به کم طرف ته منډې وهي ما خو ځان له داسې هر څه هم نه دي کړی چې هغې طرف ته به منډې وهي او د روح د وتلو هغه زړه به نه کېږي د جسم نه ګوره زما روح به داسې وځي د دکان مخې ته سملاستو کلمه یې ووې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه یې ووې او سا یې ورکړو دا ورته الله پاک د خپل طرف نه هغه یو باریک اشارات کوي هغه چې کله دا ولیدل په هغه وخت کې به جړا شو توبه یې وویستله او هغه
عطر وغیره هر څه یې پرېښودل او د هغه نه یو بزرګ جوړ شو چې نن هغه د شیخ فرید الدین عطار رحمه الله په نوم باندې یادېږي چې هغه په سلسلو کې راځي. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله دا هم د یو لوی بزرګ په نوم باندې یادېږي. د اول د یو علاقې بادشاه و. خو د توبه څنګه وایستله؟ انتهایی په دنیا کې هغه د ګناهونو کې هغه مصروف و، خو توبه دی داسې وباسي. یو ورځ دی په خپل محل کې دی، د در خپل محل په چت باندې هغه د خپو اوازونو کشار هغه محسوس شو. دی د خپل محل چت ته هغه وختلو، دی ګوري یو کس دی هلته کې ګرځي. دی ته تپوس کوي د بادشاه دې محل ته څنګه رالی؟ په دې چت باندې څه کوې؟ دغه کس ورته وایي زما نه اوښ ورک شوی دی، زه په دې چت باندې هغه ګورم. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله هغه ورته جواب ورکوي دا خو د بادشاه د محل چت دی، دلته اوښان څه کوي؟ ته دلته اوښان ګورې، اوښان چېرته په صحرا کې وګوره. هغه ورته جواب ورکوي اے ابراهیم بن ادهم، هر کله چې اوښان د بادشاه په چتونو باندې هغه نه موندی کېږي، دغه رنګې الله پاک د بادشاه په محلاتو کې هغه نه موندی کېږي. هغه تا ته د هغه محبت د بادشاه په محل کې نه حاصلېږي. په دقه ځای کې د هغه زړه له دا رالل، هغه توبه وویستله، هغه بادشاهي پرېښودله او یو لوی بزرګ د هغه نه جوړ شو. خو د دې نه ما او تا ته دا سبق نه حاصلېږي چې ما او تا هم د دې په شانتې دنیا هر سره پرېږدو او یو طرف ته هغه ګوشه نشیني اختیار کو. دا سبق ما او تا ته نه حاصلېږي. هغه لوی بزرګان الله پاک د خپل طرف نه هغوی ته اشارات رالیږي. خو لیکن ما او تا ته دا سبق حاصلېږي د دې واقعاتو نه چې د دنیا د محبت سره د الله پاک محبت چرته نشي راتللی. هو داسې کېدلی شي چې د الله پاک محبت ستا زړه ته راشي، ستا په دې زړه کې وي ته په دنیا کې اوسېږه، ته د دنیا کاروبار کوه، ته د دنیا مال و دولت دې ستا سره وي، ستا سره دې د دنیا هغه اسباب وي، دا په تا باندې هېڅ اثر هغه نه غورځوي. خو کله چې ستا په دې زړه کې د الله محبت هغه موجود وي. مفتی اعظم پاکستان مفتی تغیر صاحب هغه د خپل والد صاحب چې هغه په هغې دور کې مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمه الله د هغه واقعه ذکر کوي. وایي هغه چې کله په دیوبند کې هغه مدرس و هندوستان کې، پاکستان هندوستان هغه تقسیم لا نه و شوی، په هغه دور کې هغه د دیوبند په مدرسه کې هغه مدرس و. د مدرسې تنخواه هغه دومره نه وه چې د خپل کور ضروریات یې پوره کړی وی. نو زما والد صاحب په دغه یو وخت کې هغه د دین کار کوو، مدرس و، په دغه یو وخت کې هغه تصوف هغه کوو، په دغه یو وخت کې هغه خپل بال و بچ د هغوی خیال ساتو. د دې لپاره هغه په دغه دارالعلوم دیوبند سره نږدې یو باغ د امونو هغه ولګو. زمونږ یو کور و، د هغې په خوا کې دغه باغ و. کله چې د دغې باغ هغه د میوو ورځې رالې، نو پاکستان هغه آزاد شو، پاکستان هندوستان جدا شو. زما والد صاحب هغه هجرت وکړو، کراچۍ ته راغی. هغه باغ او هغه کور په هغې باندې هندوانو قبضه ولګوله، پاتې شو. وایي هغه چې کله دلته راغی مونږ د هغه نه په غلطۍ سره هم چرته کې دا نه دی اورېدلي چې ما یو داسې ښکلی باغ لګولی و. هغه میوو ته چې دی نو هغه څه کال به هغې میوې نیولې وې. زمونږ داسې یو ښایسته کور و هلته کې، هغه زمونږ نه پاتې شو. وایي ما چېرته په غلطۍ باندې هم د هغه نه د دې تذکیره نه ده اورېدلې، ځکه وجه دا وه دغه څیزونه چې وایي زما والد صاحب کم کړی و هغه به قدر ضرورت و، هغه صرف د یو فرض ادا کولو دپاره و چې د خپل اهل و عیال هغه د هغوی ضروریات پوره کول هم فرض و. د دغه فرض د ادا کولو یو ذریعه وه. کله چې د هغې نه هجرت وشو دلته رالو، نو هغه فرض هغه هلته چې کله پاتې شو د هغې محبت په زړه کې نه و، نو بیا یې تذکیره هم نه ده کړي.
چې کله محبت په زړه کې بار بار بیا خلک تذکره کوي چې کاش زما هغه باغ وس وی، کاش هغه وس وی، وس پې میوې هغه نیولې وې، نو د هغه په زړه کې محبت نه و، د دې وجې نه تذکره هم بیا نه ده کړې. نو د هغې دنیا هغه محبت د هغه په زړه کې نه و، خو لیکن دومره دنیا ورته الله پاک بیا ورکړه. د دې حدیث هغه مصداق وګرځېدو، اتته الدنیا وهي راغمة. الله پاک خپل دیندار خلکو ته هغه دنیا بیا داسې ورکوي، کله چې دنیا هغه پرېږدي اتته الدنیا وهي راغمة، دنیا هغه ته راځي په داسې حال کې چې د دنیا هغه ذلیله وي، د هغه قدمونو ته هغه راځي. او دا د صحابه کرامو د هغې واقعاتو هغه نمونه ده. د بحرین نه هغه سمال دولت راغی، څه کپړه راغله، ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ راغی، د سحر د مانځه وخت مال غنیمت راغی، نبی علیہ السلام منځ وکړو، صحابه خبر شوی دی، صحابه په صحابو باندې دغه دور هغه انتهایی د تنګۍ دی، انتهایی تنګ دست دی صحابه په دغه وخت کې، کپړې هغه نشته دی، خوراک سکاک چې دی نه هغه نشته دی. یو درې صحابه رالل، نبی علیہ السلام کور ته ځي، منځ شو، د هغې نه بعد د نبی علیہ السلام سره مخامخ شو، میلاو شو. په چا به خو څه ونه وی نبی علیہ السلام ته چې هغه مال غنیمت تقسیم کوي، زمونږ ضرورت دی. خو نبی علیہ السلام محسوسه کړه چې دا صحابه غواړي چې هغه مال غنیمت هغه تقسیم کړي. نبی علیہ السلام راوګرځېد، صحابو ته وایي تاسو ته پته لګېدلې د ابو عبیده کسو بیګا مال راوړی دی، د بحرین نه مال غنیمت راوړی دی، تاسو د هغې پته مه یې. صحابه وایي د الله رسوله او موږ د هغې پته مه یو. نبی علیہ السلام ورته خوشخبري واوروله چې ابو عبیده بیګا مال راوړی دی، خو لیکن یو خبره ده، زه په تاسو باندې نن چې په تاسو کم حالات دي، کم فقر و فاقه ده، کم غریبي ده، زه په تاسو باندې دې باندې نه یېرېږم چې په تاسو فقر و فاقه ده، زه په تاسو په دې یېرېږم چې په تاسو به دا دنیا فراخه شي، پراخیانې به په تاسو باندې راشي، زه عقب فراخۍ نه یېرېږم. او واقعي خبره د وروسته انتهایي فراخیانې راغلې، او دا ټول فقر و فاقه دا ټول تکالیف نبی علیہ السلام برداشت کړي دي. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي درې میاشتې به تېرې شولې، زمونږ په کور کې به اور بل نه شو، په دغه وخت کې به زمونږ هغه خوراک هغه دوه څیزونه وو، یو هغه خرما کجوره او بل چې دی نه هغه اوبه، دا به زمونږ خوراک و. درې میاشتې به تېرې شولې. چېرته نبی علیہ السلام دوه وخته داسې خوراک نه دی کړی چې نبی علیہ السلام پې موړ شوی وي. نبی علیہ السلام د غنمو روټۍ لیدلې هم نه ده، د وربشو روټۍ هغه به هم کله کله میلاو شوه، انتهایی مټاک روټۍ هغه به هم کله کله میلاو شوه. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ما ته به مال غنیمت کې هغه یو کپړه راغله، یا په تحفه کې هغه یو کپړه راغله، په دغې کپړه باندې هغه څه نقش و نګار و، د زنانو کپړه وه. وایي دغه کپړه په صحابه ته مدینه کې داسې مشهوره وه چې په مدینه کې به د چا کره واده و یو زنانه د ناوي دپاره به یې زمان هغه کپړه هغه اغوستله، هغه به یې ناوي ته هغه اغوستوله، دا به د واده جوړه وه. کوم ځای کې چې به هم په مدینه کې واده و هغه کپړه به یې زمانه وړله، بیا به یې واپس راوړه. دا د نبی علیہ السلام د دور خبره ده. بیا عائشہ وروسته خبره کوي، کله چې نبی علیہ السلام وفات شو د هغې نه بعد وروستنۍ خبره کوي، وایي نن دومره پراخي راغلې ده، وایي که هغه کپړه زما سره پرته ده هغه کپړه زه خپل یو وینځي له ورکم هغه یې هم ناغوندي، دومره پراخي راغلې ده. نو دغه ټول فقر و فاقه دغه تکالیف دا نبی علیہ السلام برداشت کړي دي، خو نبی علیہ السلام د مجبورۍ نه دي برداشت کړي. نبی علیہ السلام ته د احد د غر د سرو زرو پیشکش شوی او نبی علیہ السلام هغه ټکر او کړی دی، ما ته فقر و فاقه هغه غوره ده. نو نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایي زه په تاسو به دې نه یېرېږم چې په تاسو باندې نن فقر و فاقه ده، زه په تاسو به دې یېرېږم چې په تاسو به داسې وخت راشي دنیا به تاسو باندې هغه پرانستلی شي، انتهایي فراخي به راشي. ستاسو به څه حالي ای صحابو په هغه وخت کې چې کله به تاسو باندې دومره فراخي راشي څنګه چې په مخکینو قومونو باندې راغلې وه، څنګه چې مخکینو قومونه هغه په دې کې هغه سیالي کړې وه، مخکینو قومونو به سیالي کوله، د پلانکي کور زمانه ښایسته دی زه د هغه نه خپل کور ښایسته کړم، د پلانکي سورلي زمانه هغه عمده ده زه خپله سورلي هغه عمده کړم. په تاسو به څه حالات وې کله چې تاسو
هغه په مال او دولت کې په دنیا کې هغه ریس شروع کوي د یو بل نه هغه وړاندېوالي شروع کوي په هغه وخت کې به بیا ستاسو څنګه حالات وي بیا څنګه چې مخکیني قومونه هلاک شوي هم به تاسو هغه شان هلاک شئ زه په تاسو باندې د فقر و فاقې نه یېرېږم زه په تاسو باندې د مال او دولت د فراخۍ نه یېرېږم داسې نه شي تاسو د الله پاک نه غافله کي بیا نبی علیه السلام بل حدیث کې فرمایي وایي څه حال به ای صحابه ستاسو په هغه وخت کې چې ستاسو نه به لاندې قالینونه غوړېدلي عمده قالینونه به تاسو به په هغې باندې ناستئ صحابه انتهایي حیران شو نن خو موږ ته د کجورو د پوستکو هغه انډېرۍ هم نه نصیب کېږي موږ په ځمکه باندې به خاورو کې ناست یو ای د الله رسوله دا قالین به کوم ځای نبی علیه السلام ورته فرمایي داسې دور به راشي چې تاسو به په قالینونو باندې ناست یئ خو لیکن په هغه وخت کې چېرته خپل الله هیر نه کوي زه هېرېږم په تاسو باندې داسې نه چې خپل رب ستاسو نه هغه هیر شي داسې چېرته ونه کوي نبی علیه السلام هر وخت کې خپل صحابه تربیت کوي چېرته دا دنیا د دې زړه ته هغه کوزه نه شي نبی علیه السلام ته پته وه چې آینده دور کې هغه په دې باندې فراخي را روانه ده خو چېرته د هغې فراخۍ د وجې نه د دنیا محبت د دې زړونو ته رانه شي او هر وخت نبی علیه السلام د صحابو داسې تربیت کړی یو پیر انتهایی ښایسته کپړه په مال غنیمت کې راله صحابه رالل هر صحابي راځي په هغې باندې داسې لاس وهي د ریخمو کپړه ده انتهایی عمده ده هر صحابي راځي لاس پې وهي نبی علیه السلام چې کله وکتل چې دې کپړې ته انتهایی دي حیران دي نبی علیه السلام ورته زر جنت رایت کو نبی علیه السلام ته فرمایي لمنادیل سعد بن معاذ خامخا هغه رومیالونه کم چې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ته به الله پاک په جنت کې ورکوي هغه د دې کپړې نه غوره دي ښکلې دی د دې نه عمده رومالونه به هغه ته ورکولی کېږي نو نبی علیه السلام په دغه وخت کې هم د خپل صحابو تربیت کې جنت طرف ته چې هلته کې اصل څیز میلاویږي تاسو ته د دنیا دا په دوکه کې تاسو چېرته ونه غورځئ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور دا ژوند د دنیا دا د دوکې سامان دی چېرته دا تاسو به دوکه کې ونه غورځئ نبی علیه السلام فرمایي حدیث کې راځي که د الله پاک په نیز باندې د دنیا هغه وقعت د ماشي د وزر مطابق وی نو یو کافر لوی هغه یو ګوټ اوبه نه وی ورکړی خو لیکن د الله پاک په نیز باندې دنیا هیڅ حیثیت نه لري د دې وجې نه کافر ته هغه فراخه ورکوي که یو مؤمن ته ور نه کړی شي دغه مؤمن دې په دې باندې نه خفه کېږي زما او ستا پیغمبر ته یې نه ده ورکړی دغه دنیا هغه دوکه ورکوونکې ده دغه دنیا دوکه ورکوي نبی علیه السلام په لاره روان دی په یو ډیران کې هغه د یو بیزې مړ بچی پروت دی څښابوی ته ځي نبی علیه السلام د صحابو نه تپوس کوي په یو درهم به دا څوک واخلي صحابه فرمایي د الله رسوله دا خو مرداره ده دا به څوک په یو درهم باندې واخلي نبی علیه السلام ته فرمایي و د دنیا مثال هم دقه دی د دقې مردارې دی چې په یو درهم باندې هم څوک نه اخلي د الله پاک په نیز باندې هغه د دې هیڅ هغه اوقات نشته نو نبی علیه السلام د دقې خپل صحابو تربیت داسې وکړو چې بیا دغه دنیا ورته فراخه شوه خو لیکن خپل زړه ته یې نه ده راوستلي ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ د شام گورنر دی شام کې انتهایی فراخي ده د عمر رضی الله تعالی عنہ دور دی په صحابه کرام باندې مال او دولت انتهایی فراخه شوی دی فتوحات دي مال غنیمت دی انتهایی فراخي ده ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ د شام گورنر دی عمر رضی الله تعالی عنہ د مدینې نه لاړو شام ته چې ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ ننداره کوم څه حالات دي کله چې شام ته لاړو د ټول شام هغه بادشاه دی گورنر دی هلته چې کله لاړو ورځ تېره شوله ماښام ته عمر رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي زه غواړم چې ستا کور ووینم ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي جواب ورکړي ای امیر المؤمنین زما کور څه لینئ که زما کور یې ولیدو خپلې اوښکې به کنټرول نه کوي هغه ورته وایي نه ستا کور وینم صحیح ده راځه ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ روان دی مخې ته شاته پس عمر رضی الله تعالی امیر المؤمنین روان دی د شام د علاقې آبادی ختمه شوه ای ابو عبیده ستا کور چېرته دی آبادي خو ختمه شوه لږ وړاندې دی راځه روان دی ځنګل شروع شو هغه ځنګل کې چې کله لاړل د کجورو د پوستکو نه هغه یو جومپړۍ جوړه شوې ده هغې ته وننوتل په هغې کې دننه صرف یوه مسله ده
یو مسله به کې ده هېڅ پکې نور نشته دی عمر رضی الله تعالی عنہ ته جواب ورکړي دا زما کور دی دا زما کور دی عمر رضی الله عنہ جواب ورکړي ستاسو سامان به کې کم دی وایي دغه یو مسله ده په دې باندې مونځ کوم چې کله خوب راشي دا ځان ته وغواړم په دې باندې وده شم لوښي کم دی بری چې دی نه هغه لاس کو یو پیاله یې راوویستله په هغې کې روټۍ خوشته کړې ده په اوبو کې هغه یې راوویسته کېښوده امیر المؤمنین ته یې کېښودله یو د شام گورنر دی یو به 22 لاک مربع میل باندې هغه بادشاهي حکومت کوي هغه ته یې کېښودله په هغې اوبو کې خوشته کړې ډوډۍ چې هغه نن یو غریب هغه نه خوري هغه دواړه ورته کېناستل یو امیر المؤمنین بل د شام گورنر هغه ورته کېناستل هغه په اوبو کې خوشته کړې روټۍ یې هغه وخوړله وایي دا زما خوراک دی دغه ځای کې یو زنانه ده د 2-3 ورځو روټۍ هغه ماله تیارې کړي زه بیا دلته هغه کېدم د ځان سره ما ته د خپل حکومت د فیصلو نه د هغې د مصروفیاتو نه دومره وخت نه میلاویږي چې زه ځانه د روټۍ بندوبست وکړم زه ماښام ته راشم په اوبو کې دغه روټۍ ما خوشته کړي دغه سړه روټۍ خورم دا زما خوراک دی په دغه وخت کې عمر رضی الله تعالی عنه انتهایي وجړل ابو عبیده رضی الله عنه جواب ورکړي ما تا ته نه ویلې زما کور مینه که دې ولیدو خپلې اوښکې به کنټرول نه کې دا هغه صحابه دي چې نبی علیه السلام یې تربیت کړی نن په هغوی باندې دنیا انتهایي فراخه ده انتهایي فراخي راغلې ده انتهایي فتوحات دي مال غنیمت دی لیکن د دغې صحابو په زړه کې د دنیا محبت نشته دی د دنیا د مال و اسباب محبت نشته دی د دنیا د ساز و سامان د بنګلې محبت نشته دی نن گورنر دی لیکن په دغې جومپړۍ کې هغه اوسیږي په کور کې صرف یو مسله ده یو پیاله ده دغه وخت تیری ځکه الله پاک فرمایي وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور د دنیا دا ژوند هغه دوکه ورکوي انسان ته دغه انسان په دغه خپله دوکه کې هغه غورځوي تر دې چې په ده باندې د مرګ وخت راشي او د خپل مرګ له آخرت له تیاری نه کړی مثال د هغې شګوګل دی یو سړی په صحرا کې روان دی یو سړی په روډ کې روان دی مخې ته دی ګورې د دغې صحرا نه هغه تپ اوچتېږي مخې ته تف هغه اوچتېږي نور پې لګي خلک وایي دا اوبه دي کله چې لاړ شي هغه هلته اوبه نه وي دغه شګوګل تګي انسان له دوکه ورکوي چې مخې ته اوبه دي خو مخې ته اوبه نه وي دغه شان د دنیا د ژوند انسان دوکه کوي او د خپل آخرت نه غافله کوي خو ای انسانه په دنیا کې ژوند تېروه خو لیکن دغه دنیا خپل زړه ته مه راوله په زړه کې چې کوم څیز د ساتلو دی هغه صرف او صرف د الله پاک محبت دی په دې سره به هغه ته کامیاب وي د دنیا ژوند د هغې هېڅ هغه ګارنټي نشته دی نن شته دی سبا به چې دی نو هغه ژوند نه د یو منټ ګارنټۍ نه ساینسدان ورکولی شي نه فلسفي ورکولی شي نو ما او تا خپل آخرت ولې د دې دنیا دپاره هغه تباه کوو په دنیا کې هغه ژوند تیر کړو ټیک ته مال و دولت وګټه لیکن د دنیا محبت زړه ته مه راوله په زړه کې صرف د الله محبت ساته خپل نیک اعمال کوه خپل فرایض هغه ادا کوه په معاشره کې به صحیح طریقې سره هغه ژوند تېروه خو دغه دنیا هغه زړه ته مه راوله دغه انسان به هغه کامیاب وي الله پاک ته د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا